तुम ही हारोगे, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। लड़ोगे, लड़ोगे और जबरदस्त करोगे। मजहब के जो व्यापारी है वो सबसे बड़ी बीमारी है, वो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दीन के हरफे आखिर है। इन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जिए भुट्टो। जिनकी होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आँख की लज्ज से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम बनते रहते हैं, उन शोरों के सरदारों से इंसाफ के पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी हमजूल मशरानु कशरानु अस्सलाम वालेकुम। यो शेर बउए बास का अगियार पर मंगल नासवी ती खतर निश्ता او مونږ د زړه په غوښو به توران ولا ساتلی دي. مونږ د کم پروګرام په باره کې چې راغونډ شوي د رایې زما خدا رایه دی چې مونږ ممتاز خان ودرو. ټولو خلکو ته سوال کوم، ګوره دا د پارټۍ خبره نه ده، تاسو یاد ساتئ که دا ممتاز خان او د دوی دا ملګري دې ځای کې دې تحصیل کې د دې خلکو خدمت لپاره ودرېدل، نو زما دا یقین دی چې را ناډاکي نه راواله تر نوډاګه پورې که هغه پښتون دی، که هغه ملا دی، که هغه سید دی، که هر څو دی، د دوی لپاره دوی چې کوم خدمت کوي انشاءالله ووټ وله ورکوي، ووټ وله ورکوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د پیپال تحصیلي بریکوټ د پیپال پارټۍ مرګرو مشرانو کشرانو عبدالله السلام علیکم. ټولو نن دا د بلدیاتو دغه میټینګ دی، خو دا موږ چې څومره راغونډ شوي دا زاړه ټول زاړه پیپالیان راغونډ شوي، نو ښه په ایماندارۍ او ښه په قول به دا کوو چې پنځه کسان موږ یو سړی وګورو که نه، انشاءالله چې دا سوټونه موږ ټول ګټو او دا به کوو که نه دا، او دا به زموږ سره دا کوشش وکړئ چې ممتاز خان ودرو دې سیټ ته او دا سیټ موږ وګټو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما د پاکستان پیپل پارټۍ مشرانو، نن چې زه ستاسو دې مخونو ته ګورم، ستاسو دې سترګو ته ګورم، دا سیټ تاسو ګټلی دی، ګټلی دی، ګټلی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان پیپل پارټۍ تحصیلي بریکوټ همزولو کشرانو مشرانو السلام علیکم. خبرې خو زمونږ ټولو مرګرو وکړې، خو را روان زمونږ په دې ملک کې، زمونږ په دې وطن کې اوس د بلدیاتو الیکشن دی. د هغې په مد کې مونږ د تحصیلي بریکوټ د هرې علاقې نه یو میټینګ کال کړی دی. زمونږ ایم پی ای صاحب تاسو د هغې منازعه وکئ، د هغه تیرې ته څوک نشي تللی، هغه ته څوک په ډاډه خبره نشي کولی. نو دې په مد کې مونږ دا میټینګ راغوښتی دی د تحصیل د نظامت لپاره. مونږ د ممتاز خان اعلان کوو. څومره کسان مرور دي یا پارټۍ ته نه راځي، دا مهرباني وکړئ هغه رضا کوي. دویمه خبره دا ده چې مونږ پیپل پارټي زمونږ په دې ډانګمارانو کې تقسیم شوي ده، دا ډانګماران راوتي دي او دې ډانګمارانو زمونږ پیپل پارټي تقسیم کړي ده. هغه مشران چې کوم د پیپل پارټۍ مشران دي هغوی ته زما دا درخواست دی چې هغو په خپل بچو په خپلو دغو باندې دا دغه راولي چې دا مشر پیپل پارټۍ له ورکوي، کشر پی ټي آی له ووټ ورکوي یا بلې پارټۍ له ورکوي. مهرباني دا وکړئ چې خپلو خاندانو کې خپلو کورونو کې هر سړی دا خپل زور راولي، مشر زور راولي چې بای مونږ په پیپل پارټۍ کې زموږ ووټ په ټول پیپل پارټۍ له ورکوي دي. نو بدې تحصیل کې خو
د ممتاز خان نه زمونږ څوک نه په پارټۍ کې سینیر کس دی او نه پکې داسې پوهه کس دی. تاسو چې ټول خلکو په ممتاز خان اعتماد وکړو نو زموږ کې هم اعتماد دی. زه د پارټۍ ډسټرکټ نایب صدر یم او دا وراثتي موږ ته په وراثت کې پاتې شوي. زما والد صاحب د دې ملاکنډ ډویژن صدر پاتې شوی دی او زه بهر پاتې شوی وم. نو د ممتاز خان سره مونږ شاګردان یو چې دې څه فیصله او څه خبره کوي مونږ د هغې ملګرتیا کوو. نن موقع ده بلدیات د ټولو نه د واړه اوټونه دي. د دې وړو اوټونو کې تاسو ټول په شریکه او د په کوم دغه باندې خیال باندې چې تاسو را جمع شوي یئ نو ټول په ایماندارۍ باندې دغه وکړئ، په ایماندارۍ باندې خپل خیال ښکاره کوي او په دې کې دا کوم خلک چې خفه شوي خلک دی هغه دوباره رضا کوي. د دې دپاره یو کمیټې جوړه کوي. څومره چې په زمونږ د سوات ضلع ده په دې سوات ضلع کې چې کم ځای کې دا ووټونه کېږي هر ځای کې میټینګونه وکړي. دا خلک چې کم نارضا دي هغوی رضا ډېرو پخوانو مشرانو ورکرانو عزتمندو السلام علیکم. زه د میډیا ملګرو ته نورو د کلو مشرانو ته د هغو ډېر مشکور یم چې هغه دلته راغلل او زموږ په دې پروګرام کې شمولیت وکړو. پروګرام زموږ نننی د بلدیاتي مطابق مونږ راغوښتلی دی. دې کې مشورې ډېر ضروري دي. مخکې هم چې څه کارونه کړي دي هغه مشورې به مونږ ستاسو سره کولې. اوس بیا هم دغه مشورې مونږ ستاسو سره کوو دي. خو د ټولو نه مخکې یو ضروري خبره ده. څنګه چې مخکې ما وویل چې څه ورځې مخکې په کشمیر کې د پی ټي آی د عمران خان په جلسه کې یو وزیر علي امین ګنډاپور د شهید ذوالفقار علي بټو په شان کې چې کوم ګستاخي کړې ده نن د هغې مونږ مذمت کوو. د دې نه مخکې مونږ قرارداد پاس کړی دی. یو بیا هم مونږ د هغې مذمت دي قرارداد پاس کوو. تاسو ته منظور دی جی؟ منظور دی. علي امین ګنډاپور چې کوم الفاظ استعمال کړي دي هغه ته د هغه په کشمیر کې سزا هم میلاو شوې ده. پس خواګوی ویشتلی دی، په ټماټر یې ویشتلی دی او بیګا په خبرو کې مې کتل چې هغه د کشمیر نه هم بهر ته ویستلی دی چې یو بانې وله جوړه کړې ده چې یاره دا په جلسو کې پیسې تقسیمولې یا د ترقیاتي کارونو د اعلان کړی دی. خو زما خیال دی چې په کشمیر کې دغه پاتې کېدل ډېر ګران ول. ځکه بلکې زه دا وایم چې په کشمیر کې نه په پاکستان کې د پاتې کېدل ډېر آسان ګران دي. دی چې چېرته ځي بس خواږو به خلک ولي او په ټماټر به یې ولي. ځکه د داسې سړي په شان کې هغه ګستاخي کړې ده چې هغه هیڅوک نه مواب کوي نه به یې مواب کړي. هغه د هرې پارټۍ سره چې تعلق ساتي نو زما خیال دی چې دا ډېر زیاتی کړی دی او د ځان له یو کار وکړو چې دی جمدی په ده پسې به خلک ورپسې بس اګو او په ټماټرو به یې ولي. او که سوات ته راغی نه انشاءالله تعالی مونږ به داسې شاناشان استقبال وکړو چې دی به یاد ساتي. او نن د ضلع سوات په سطحه د پاکستان پیپلز پارټۍ یو احتجاجي پروګرام دی مازدیګر په 5 بجې. هغې کې اوس هم تاسو ته وایم که څوک تلی شي نو پکار ده چې تاسو لاړ شئ او په هغې کې هغه شمولیت وکړئ جي. ورونو زما نه مخکې ملګرو اترو ملګرو ډېرې ښکلې خبرې وکړې او ډېرو پکې زما نوم واغستو چې د الیکشن کانټسټ کې. ورونو
ستاسو کامیابی زما کامیابی ده ستاسو عزت زما عزت ته جی او ان شاء الله تعالی کده تحصیل په سطحي او کده ویلیج کونسل په سطح باندې زمونږ ملګری ناشتي جی دې کې به دو درخواستونه راکړي په دې کې به یو کمیټه مونږ جوړو جی بیا به دا کمیټي فیصله کوي چې په ویلیج کونسل کې مونږ څوک منتخب کو د تحصیل په سطح مو څوک منتخب کو نو هغه کې به ان شاء الله تعالی زما سره دا وعده ده زما جانی زما مالی سونه چې کې دې شي ان شاء الله تعالی هغه زو په هغه کې به تاسو سره زو کوم او زه امید لرم چې دې پندال کې او کړه دې پندال نه بهر وي هغه بالکل زموږ ملګری ته ولې شي زبانی ویلې شي درخواست را کولې شي نن تاسو د اجازه لپاره مونږ دا غونډه کړې ده چې تاسو نه مونږ اجازه والو چې د ویلیج کونسل په سطح ځکه چې الیکشن او هولیه بدله شوې ده مخکې به د کونسل په سطح ناظم او نائب ناظم به وس هغه سیستم ختم شو د ویلیج کونسل په سطح به الیکشن کانټیسټ کوي په یو ویلیج کونسل کې به و ممبرانی په هغه کې به درې جرنل وي یو یوت وي یو کسان وي یو اقلیت وي یو خواتین وي دا په جرل کې څوک چې فرست راشي نو هغه به بیا د ویلیج کونسل چیرمن یا ناظم او د تحصیل باغالتي ممبر وي وسو دغه شانتي د تحصیل په سطح په مخ کې چې کله یو کونسل کې به ناظم راغی هغه به الیکشن وشو څوک چې ډیر ول هغه بیا د تحصیل ناظم اوس هغه سیستم هغه چینج کو د ټول تحصیل نه بایل ووټ علي چا چې ډیر ووټ راغی هغه بیا د تحصیل ناظم وي رونو نن چې دا تاسو لما تکلیف درکړې ده د ډیرو مرګرو د خواهشو چې ممکنو مونږ په دې باندې خبري وکړو نن دا زموږ یو ضرورت دی جی دا الیکشن غیر سیاسی ده ویلیج کونسل چې ده کې دې شي چې دو تحصیل په سطح دو پارټي په سطح باندې کوي هغه باندې باور کوي بیا به کې دې شي خو دا ویلیج کونسل غیر سیاسی دی هغه سړی په کار ده چې تاسو غم کې تاسو خادي کې تاسو تحصیل کې تاسو تاڼه کې تاسو عدالت کې تاسو تپوس کې دروازې کم از کم کولاوي او آلریډي یو حکومت شته د هغو سره پیرباو روپو فنډز د مختلف پروجیکټس وغیرہ دغه ADF وغیرہ هغه لګي او مخکې به یو MP لا تقریبا 50 लाख रुपए ورکولې خو کله چې د پیپلز پارټي په حکومت کې 8وی ترمیم راغې د هغه په وجه ثبوت خود مختاری ملاو شو پیسې ثبوت رالی چې کله ثبوت رالی اتوماتیکلی د 50 लाख نه تقریبا یو روپۍ یو MP ته ملاويږي دا کریډټ چاته جی د پاکستان پیپلز پارټي ته جی نن موجوده حکومت کوشش کوي چې د 8وی ترمیم ختم کی خو اپوزیشن پیپلز پارټي دا نه غواړي چې د 8وی ترمیم ختم شي او هغه به د دې ډیر زیات احتجاج کوي د دې به خلافت کوي چې دا ختم نشي پیسې چې راشي خامخا به MP لګي زکه کنه لګي واپس پځي نو قبل MP راشي بل MNA راشي هغه هم دغه پیسې لګي دغه کار وکړي و زما گزارش دا ده چې دا بلدیات کې تاسو داسې کسان منتخب کړئ چې دغه ساسره تعلقي دروازې کولاوي تاسو ازمختلی وي سبا په اعتبار وي داسې نه وي چې زما ور بنده دا زما کار نه ده یا دا کار زونه شم کوله د شپې به د پسې عمره پاسي دغه کسان منتخب کړي راولې دغه چې سپنوي فار ایگزامپل 15 لکه 10 لکه 10 لکه هر څونه چې وي لږ تاسو د موجوده حکومت د دې کسانو سره مقابله جوړه کړئ
چې کم نوی ممبران چې راشي چې آیا هغه په دې لږو پیسو څه کار کوي یا د دې حکومت کم کسان چې دي چې هغه په ډیرو پیسو څه کار کړی څه کار کوي. خو که تاسو بیا هغه غول ورکړ نو زما خیال دی چې پته به نه لګېږي. زما به دا ګزارش دی چې تاسو هغه ممبران منتخب کړئ چې ستاسو په اعتباري دي. بل چې زمونږ په پارټۍ کې هیڅ اختلاف نشته دی جی. تاسو به دا خبره کوئ چې په تیر الیکشن کې تحصیل بریکوټ د پیپلز پارټۍ د کاندیډیټ اختلاف کړی دی جی. زه برملا دا خبره کوم جی مختار رضا وسم زما کشر دی جی. تاسو دا ثابت کولای نشئ چې کله د پاکستان پیپلز پارټۍ الیکشن شوی دی موږ یو کاندیډیټ لا ووټ نه دی ورکړی خو د هغه اختلاف موږ ولې کړی صرف په دې یو وجه شوی جی چې هر کاندیډیټ له دا فرضي چې کله ټیکټ میلاو شي هغه په کار درشه چې ورکر تکینی هغه پسې په خپل مونږ کمیټي ولګل جی. دا غنی شال دلی چالک تراشه د مرګرو سره کینا چې دا مونږ د مخ شو تورا پسې شي هغه دا کسان ناست جی. تاسو یقین په خدای وکاغوي چې زما زړو پیپلان ته ضرورت نشته چې تاسو زما سره یې مونږ له سو کو ووټ نه راکې زمانه قلار شي. نو دا تاسو وایي چې مونږ له پسو وجه باندې با مونږ دغه اختلاف هم ان شاء الله تعالی زمونږ د چا سره اختلاف نشته. زمونږ ټول رونه دي هغه چې هر څوک دي زمونږ دروازې هر چا ته کولاو دي. په دې بلدیات کې هر سړی اپلای کولی شي. که یو سړی جدا ځانه سړی ودرېدو ځانه به ودرېږي. په کمیټه له راغې مونږ ټول باون یو چې هغه له به ووټ ورکوو. ټیک دی چې که نه دا یو خبره نوټ کړئ چې انشاءالله تعالی بیا چې کله د ویلیج کونسل په سطحه باندې مونږ یو سړی منتخب کو هغه کلي ته به ځو. هغه کلي کې به باقاعده مونږ تاسو ته وایو چې دا زمونږ کاندیډیټ دی جي. خو که کم سړی ځانه ودرېدو نو ځانه به الیکشن کوي ووټ به ورنه ورکوي. ټیک دی جي. د پارټۍ اصول به کوو جي. مونږ به تاسو ته کینو بیا به دغه شانتي مونږ په هر ویلیج کونسل باندې په دوه باندې میټنګونه کوو جي. مشاورت به کوو د ملګرو سره چې دا ټیک دی که دا ټیک نه دی په دې کې څه کمی دی په دې کې څه کمی نه دی جي. نو بیا به هغه ته مونږ وربلې ټیکټ ورکوو تاسو به یې ملګرتیا کوئ جي. خو زما به دا ګزارش وي لکه دا خبره نه ده چې په برکوټ کې سړی ودرو د پاړۍ سړی به راځي په برکوټ کې به ووټ ګوري د برکوټ سړی به ځي په پاړۍ کې به ووټ ګوري داسې د غالیګي سړی به راځي په برکوټ کې به ګوري د برکوټ سړی ځي په غالیګي کې به ووټ ګوري. تاسو به په قلاره باندې کینې نه ځکه چې دا تاسو زموږ سره مشوره وکړه تاسو په صلاح باندې موږ یو کار کوو نو شاید تاسو به بیا انشاءالله په هغې ملګرتیا کوئ. دې کې چې د چا خواهشي د ویلیج کونسل لپاره د تحصیل کونسل لپاره هغه مونږ یو کمیټه اناونس کوو چې تاسو ته درخواست ورکوئ او که زباني ورته وایي دي ان شاء الله هغه به مونږ کنسیډر کوو. په دې کې به دا نه چې یو سړی مالدار دی مونږ به ورله ورکوو مونږ به سره منډه کوو مونږ به سره تړله کوو جي او دغه به کوو جي. بل چې په دې سټیج کې ډېرو ملګرو زما نوم واخیستو زه هغې مشکور یم چې دا د الیکشن په ودرو زه مشکور یم. دا خو زما خپل خیال دا دی چې یاره کله به کوو جي خو زه خو به حیثیت ورکر که ستاسو منډه وهمه ستاسو به تړله وهمه ستاسو را په شا به ولاړ یم که پیسې لګي که بل څه لګي که بل څه لګي انشاءالله دا زما ایمان دی زه به ورکوم زه به مخکې یم او انشاءالله دا به راپسې د تحصیل لپاره به هم ملګري دغه راکوي دا مشورې به راکوي درخواستونه به راکوي د ویلیج کونسل لپاره به هم راکوي مونږ به هم منډه تړله کوو. د دې زه مشکور یم. زما دا یقین دی چې ما کله خواهش کړی دی تاسو همیشه لپاره زه منتخب کړی یم خو دا پیره به زه د دې ملګرو دپاره انشاءالله زه کوشش کوم زه به ټرای کوم زه به صلاح کوم چې د تحصیل په سطحه باندې ملګري ودرو خو یو اجازت په نه زه بل ستاسو نه ټولو نه غواړم تاسو چې موږ له درخواستونه راکوئ شاهد چې په دې کې موږ اتحادونه وکړو په پارټو سره وکړو جي څه ورکړو سوال ستاسو به اجازه دی جي لږ وخت کې دې کې به تاسو موږ به خپل کوشش کوو چې په دې کې موږ چې څه موږ اتحادونه پکې وکړو څه پکې لاړ شي راشي نو دغه تاسو دغه اختیار به موږ د کمیټې له ورکوئ چې موږ په دې کې موږ کینو او په دې کې موږ خبره اتر وکړو جي. بل چې د ما یو ګزارش دی جي نن زه انتهایي خوشحاله یم
زمونږ زړرونه هغه راغلي نن په دې پنډال کې ناست دي جی پارټي زمانه دی جی پارټي ستاسو پارټي ده خو چونکې زه تاسو ته ګناه نه کوم تاسو په دې وجه تللی چې هغه سرګرمیان هم داسې نه وي او فیصلې داسې وشوي چې هغه لږ شانتي د خلکو ته قابل قبول نه وي نو زموږ ملګري لږ شانتي ډکېدلي دي زه د دې سټیج نه زه دوی ته ګزارش کوم جي دوی ته دا وایم چې خپل پارټۍ ته واپس راشئ څونه ملګري چې خپل پارټۍ ته واپس راځي جي دا ستاسو پارټي ده دا ستاسو عزت دی جي او ان شاء الله تعالی ډېر زر به تاسو وګورئ په دې پارټۍ کې به ډېر ښکلي کسان شمولیتونه وکړي جي زما سره ډېر خلک په رابطه کې دی جي د دې نه علاوه که کم ملګري خپوي په کم ځای کې تاسو موږ سره رابطه کوئ زما دا ایمان دی زه به په خپل ګاډي کې کېنم کور ته به پسې ځم دا زما ستاسو سره لوز دی any person دا هر څوک خپای د رورای نه دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ روري ده مونږ خپل کور دا زمونږ کور دی جی په کور کې بدبدو کې جنګيږي جی خو خبره به دا کو چې تاسو زه کم ځای تاسو ماته وې زه مو خدا غریبانه دا کمزوري د خپل ځل زه جوړ کړی د خدای مسلمانانو چې په خلمو کار کیږي نن تاسو بل ته ناشې کنه چې بل ته ولې کینې جی نن چې زه دا ګورم تاسو را تندې پیمانه تم د خاندې دا خاند او نن د هر چا خپل حیثیت ته جی خپل حیثیت تاسو او څوک چې د پیپلز پالای د پلیټ فارم نه راځي هغه ویرس کو سره هغه تحصیل موږ ته ویلکم کوو جی موږ ویلکم کوو خو هغه به کم از کم د پیپلز پارټي یو اصول دی یو تنظیم دی یو طریقه ده یو خبره ده هغه به مني چې هغه مني زموږ د ایمان دی چې هغه زموږ ملګری دی بل خبره پکې نه ان شاء الله تعالی جی دې کې به موږ داسې کوو ان شاء الله تعالی چې د بریکوټ کم کسان چې ناست دي دې کې به یو غربي ده یو شرقي ده جی یو غربي یو شرقي ده او زما خیال دی چې اکثریت زموږ ډېر زیات ناست دي کې د دې په مشوره سره به تاسو د غربي میټینګ جدا کېدی د شرقي میټینګ جدا کېدی جی خو یو ما به یو گزارش وګورئ یو گزارش په می چې سړی به یو ودروي یو کدوش ولو چا د پارټي مخالفت کو نو ګداغه په پارټي کې بنئ هغه وخت به موږ هغه د پارټي نه خارج کوو یو سړی به راځي یو او تاسو هم ګورئ دې ته خیال کوئ چې کله دوش ولو نو زمونږ ووټ تقسیم شو ووټ په موږ تقسیمېدو نه ورکو بل چې د ټولو نه اهم خبره دا ده چې د زنانو خبره زنانه جی ځان به مو بیان کوئ جی تاسو به باقاعده په دې کې ودرېږئ او در سره زما لوز دی چې څوک کامیاب شو زی ذمہوارم او الله ذمہوار دی که په ما اعتباري د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق ساتو کم ځای کې چې اختلاف دی هغه زموږ وروڼه دي کم ځای کې تاسو مونږ واړئ مونږ بزو هغه ته به کینو او چې هغه څه شرط وي مونږ به منو دا زما سره هر کنډیشنلي زما ستاسو سره دا خبره ده خو زما گزارش دا دی چې خپلې پارټۍ ته واپس راشئ څونه کسان چې زمونږ نه تللي دي هغه کوشش وکړئ چې راشي ما ته ضرورت دی نور ملګرو ته ضرورت دی پارټۍ ته تاسو هغه واپس راولئ